بسم الله الرحمن الرحیم. نن د سره داسې ویډیو شیر کوم د حضرت مولانا اظهر محمود صاحب چې هغه ډېرې قیمتي خبرې کړې دي. نن سبا خلک میسجونه یو بل ته لیږي او په میسج کې لیکلي چې یو حدیث یا داسې خبرې اسلامي خبرې هغه خبره خو بالکل په خپل ځای به ټیک وي، خو لیکن بیا وروسته وبسې یو غټه پړپړ لیکلې وي چې دا تاسو شیر نه کو او دومره کسانو ته م ونه لیږل، نو په تاسو باندې به عذاب وي او قسمه وعیدات ورکوي. نو راځئ د حضرت مولانا اظهر محمود صاحب دا یو څو منټه بیان دی، تاسو یې واورئ او زه یې واورم. وختي راله یو پوسټ مخې رالو په هغې کې لیکلي وو چې قبر هر انسان ته د ورځې 4 اوازونه کوي، چې زه د تیرو کورې ما، زه د لړمانانو کورې ما، زه ډېر تنګ ځای یم او داسې مختلف خبرې ورسره لیکلې وي. خو د ټولو نه سخته او غلطه خبره څه لیکلې وه په هغه پوسټ کې؟ هغې کې دا خبره لیکلې واوي الله جل شانه فرمایي که دا پوسټ یا دا میسج تاسو 19 کسانو ته ورسو نو په تاسو باندې به یو څو منټه پس خوشحالي راځي، او که نه دا تاسو ونه رسو 19 کسانو ته نو بیا به یو کال پورې ته خفای. چې ما وکتو دنیا خلکو هغه شیر کړی، دنیا خلکو چې کوم دی لایک کړی و، خو په هغې کې ده په الله جل شانه ډېر غټ دروغ ویلي. دا پوسټ هر چا امساس کړی دی، هر چا لیکلی دی، نو دی د الله جل شانه ډېر سخت مجرم دی. تاسو به وایئ څنګه؟ اوله خبره خو دا ده چې دې کس په الله جل شانه دروغ ووي چې الله جل شانه فرمایي چې دا 19 کسانو ته ورسوئ. نو دا خبره خو په یو ځای کې هم داسې نه ده ذکر شوې چې الله جل شانه فرمایي چې دا 19 کسانو ته ورسوئ. صحیح ده، دا خبره شته دی چې تاله یو دیني خبره راشي، یو دیني خبره باندې ته پوه شې، زده کړه وکړې د هغې، او هغه بیا چې کوم دی نورو مخکې خلکو ته ورسې. خو داسې محسوس عادت چې کوم دی دا په احادیثو کې هم نشته دی او دا قرآن کې هم نشته، په یو ځای کې هم نه دی راغلی چې یعنې دا ته 100 کسانو ته ورسوه یا 20 کسانو ته ورسوه یا چې کوم دی هغه 15 کسانو ته ورسوه. داسې پکې نه، ټولې دنیا ته به خبره رسوي چې څومره ستا وس رسي، څومره ستا طاقت وي او څومره خلکو سره ته میلاویږي، څومره ستا اواز رسي، هغه دیني خبره به ته مخکې خلکو ته رسې. خو په الله جل شانه دا دروغ ویل چې الله جل شانه فرمایي چې دا 19 کسانو ته ورسوه، نو دا خبره انتهایی غلطه ده او دا په الله جل شانه دروغ ویل دي. په هغې کې لاندې یوه بله خبره هم لیکلې وه چې که چېرته تاسو دا پوسټ 19 کسانو ته ورسو نو په تاسو باندې به 100 منټه لیکلي چې 100 منټه پس بیا په تاسو خوشحالي راځي، او که نه دا تاسو 19 کسانو ته ونه رسو نو پوره یو کال به خفه یې، بس کاله پورې بس تاسو زړه چې کوم دی خفه دردونو او تکلیفونو کې وای. نو اکثر زموږ په فیسبوک نو اکثر زموږ د خلک دا سادهګانې هغه وایي که چېرته دا پوسټ مې اوس مخکې شیر نه کوم، دا میسج مې مخکې شیر نه کوو، نو هسې نه چې په رشا باندې یو کاله پورې په ما دردونه او تکلیفونه یو خفه یم. نو ګوره زه داسې یو خبره کوم چې یو څیز هم داسې نه دی چې هغه دې سره معلق وي، که چېرته تاسو دا کار داسې ونه کوو نو تاسو به خفه یې یا به تاسو مړه کېږئ یا به چې کوم دی ستاسو به خوشحالي به په غم بدلېږي. داسې یو څیز هم نشته. کوم خلک چې دا څیزونه سازي که نه، چې یا میسج ساز کي یا چې کوم دی داسې پوسټ ساز کي او هغه بیا خلکو ته وایي چې دا نورو ته فارورډ کوي، دا نورو خلکو ته ورسوئ، نو دا کس د الله په نس سخت مجرم دی. څنګه مجرم دی؟ ځکه مجرم دی چې دې کس د الله او د رسول نوم چې کوم دی د خپل ځان د شهرت لپاره استعمالوي، دی د الله او د رسول نوم د یو لایک لپاره استعمالوي، دی د الله نوم چې کوم دی د کمنټ او د شیر لپاره استعمالوي چې دې اکاونټ ته چې کوم دی پیدا ورسي. اکثر ویډیوګانې به هم تاسو وګورئ چې په هغې کې لیکلي وي که چا د الله نوم شیر نه کړو یا به ډېر سخت ظالمي، او که چا د الله نوم شیر نه کړو او چا د الله نوم له لایک ور نه کړو نو هغه به ځان ته مسلمان وایي. د سره په یو کتاب کې هم دا خبره نشته دی. البته که تاسو د الله نوم چې کوم دی شیر نه کړو یا چې کوم دی د نبي علیه السلام د نوم تاسو شیر نه کړو نو تاسو به الټه دغه کس ته تاوان ورکړئ، دا کس ته به چې کوم دی نقصان ورسېدی به پوه شي چې دا خلک اوس هوښیار شوي دي، دی چې کوم دی په دې پوه شوي دي چې زه غټ زندیق انسان یم، زه د الله او د رسول نوم چې کوم دی د خپل لایک او کمنټ لپاره استعمالوم. دا خلک اوس په دې خبره باندې پوه شوي دي، نو دوی به بیا داسې پوسټونه نه سازئ. دا بالکل شیر کوئ مه، دې خلکو له سپورټ مه ورکوئ، د دې خلکو ته الټه کمنټ کې لیکئ یا چې کوم دی ورته وایئ غټ زندیق انسان چې د الله رسول نوم چې کوم دی د خپل ځان لپاره استعمالوي. که چاته میسج وکړو که خپل ملګری دی ولې نه ښه سمې بې عزته کوه، ته یې مړه وې ته خو شرمېږې هم نه چې د الله او د رسول نوم مې استعمالوي. دا شیز به یو بل ته سره فارورډ کوئ نه، دا عادت ته د خلکو نه ختمول پکار دي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې دا ټول خلک په دې خبره باندې پوه شي. والسلام.